نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم و ناظرینو، نن به انشاءالله العزیز من د پیر بابا علیه رحمه مبارک یو انتهایی عظیم قول او دغه وینا او بیا د هغې په خپله عمل د زیارت په حاضرېدو باندې هغه موږ انشاءالله بیانوو. پیر بابا رحمه الله مبارک فرمایي، څنګه چې ما تېره ویډیو کې ویلي وو چې د بادشاه دربار نه را جدا شوم او فقیرانو علماو صلحاو صوفیاو طرف ته راوګرځېدم، را متوجه شوم. نو فرمایي بسعی بسیار و کوشش بشمار بعد از مدت مدید و عهد بعید. ډېر کوششونو نه بعد او ډېر وخت څونه میاشتې په دغه کې تېرې شوې، دغه نه بعد زه په یوه علاقه کې داخل شوم، بخطه شریف، یو شریفه عزت والا معززه ځمکه کې المسمى په پانیپت چې مشهوره په موسومه په پانیپت باندې وه. قاضي ثناء الله پانیپتي رحمه الله مبارک او دغسې احمد شاه ابدالي بابا رحمه الله مبارک چې په کوم میدان کوم ایریا کې کوم علاقه کې د سیکانو خلاف هغه عظیم جنګ کړی، دا ډېر مشهور ځای دی. فرمایي دقه ځای ته ورسېدم، وزاغ بی نور پر جهالت شب از آشیاں عالم پریدہ. اتفاق افتاد کہ در گرد نواہی ای دیار بگردے نیک و بد ای ولایت را مشاہدہ کنم. فرمائی چې زما د سعادت انور راښکاره شو او خپل ځان طرف ته اشاره کوي. فرمائی وزاغ بی نور پر جهالت شب. فرمایي زه هغه زاغ او بې نور وم. بیا څه چلو شو؟ از آشیان عالم پریده، هغه د دې جهان د جال نه پاسې، یعنی دغه ایریا کې چې کله د داخل شو، دغه ایریا نه چې کوم برکات میلاو شوي دی د خپله عاجزي بیان کړې ده، انکساري بیان کړې ده، او دا د صوفیه کرامو هغه عادات او اطوار کې دي چې که دوی ته ډېره مرتبه میلاوي نو دوی انتهایی عاجزي او تقوا بیانوي. نو فرمایي بیا کوشش کې دغه پانیپت په ځمکه کې ګرځم. فرمایي چې په دې ځمکه کې ماته یو خاص ځای میلاو شو او هغه د برمقبره شریفه و خطیره مقدسه، یو معززه مقبره کې داخل شو. نن خلک داسې وي چې قبر ته تلل، قبر خوا سره کېناستل او لکه دې خبرو نه خلک منې کوي. راشه وګوره پیر بابا رحمه الله مبارک د نن نه تقریبا پوره 500 کاله څه کم زیات دا مخکې فرمایي او دې نه موږ له عبرت حاصلول پکار دي. هغه وخت د هغه زمانې خبره ده چې په هغه زمانه کې ټول اهل سنت و جماعه او د اختلافات او د فرقواریت هغه وخت نه و. پیر بابا رحمه الله مبارک څه فرمایي؟ فرمایي زه یو مقبرې ته ورسېدم او دې مقبره کې یو مزار دی او هغه مزار د چا دی؟ فرمایي حضرت سلطان العارفین و امام المؤمنین شیخ الاسلام والمسلمین شیخ شرف الدنیا والدین شیخ شرف الدین پانیپتی افتاده. فرمایي په دغه ځمکه کې دا ټول د هغې صفات بیان کړل چې د عارفینو سردار، د مؤمنانو امام، د اسلام او د مسلمانانو یو عظیم شیخ او د دنیا او د آخرت یو معزز شیخ، شیخ شرف الدین پانیپتی رحمه الله مبارک مزار ته ورسېدل. شیخ شرف الدین پانیپتی رحمه الله مبارک دا څوک دی؟ دا مشهور په بو علي قلندر دی. دا ډېر اوچت ولی الله تیر شوي، ډېر عظیم ولی الله تیر شوي. دې پورې چې ما دې باندې ډېر کتابونه دي چې دې مبارکان بعض اهل سیر وایي چې دا د امام اعظم ابو حنیفه علیه الرحمه مبارک په اولاد کې دي، ان هغوی په نسل کې راغلي دي. بو علي قلندر رحمه الله مبارک او ډېر غټ عالم، ډېر غټ صوفي او د زمانې ډېر غټ ولی الله چې همیشه به دا په وجد کې او په سکر کې به حضرت بو علي قلندر په خپله څه فرمایي؟ فرمایي منم محوی جمالی او نمی دانم کجا رفتم، شدم غرقه وصالی او نمی دانم کجا رفتم. غلام روی او بودم، اسیر موی او بودم،
غبار کوئی او بودم نمیدانم کجا رفتم. ترجمه کوي د اشعار کوم به د ویډیو ډیر وګديږي، لغه مې دا غواړي چې دې ترجمه وکم تاسو د ابو علي قلندر رحمه الله مبارک چې د چا د قبر نه فیض حضرت پیر بابا ته ملو شوی او چې د چا تعریف پیر بابا رحمه الله مبارک په خپل باندې کوي او امت ته داخلي او اهل سنت و جماعه او د صوفیانو منونکو ته داخلي چې کلم تاسو د الله تبارک وتعالى سره تعلق جوړول غواړئ او طریقه خي چې ماته دا ارسه د کم ځای ملو شوی دا د هغه بزرگ کلام دی. فرمایي غلامی روی او بودم زد رسول محبوب علیه السلام مبارک د ودها رخسار غلامم اسیر موی او بودم او زد رسول کریم علیه الصلاه والتسلیم مبارک د زلفان و عنبرین غلامم غبار کوی او بودم او زد اغي مبارکو د کور مبارک د دروازې مبارک چې کومه خزانه مبارکه ده د اغي غلامم نمیدانم کجا رفتم ماته علم نشته ز چرته روانه با آشنا گشتم ز جان و دل فدا گشتم فنا گشتم نمیدانم کجا رفتم. فرمایی شدم چو مبتلای او نهادم سر بپای او شدم محوی لقای او نمیدانم کجا رفتم. کله چې باغی مبارکو باندې ما زړه اوبیله او کله د هغوی په محبت کې مبتلا شوم نو بیا مې څه وکړه نهادم سر بپای او ما خپل سر د هغوی په قدمونو کې کېښود اور شدم محوی لقای او د هغوی په ملاقات کې زه ډوب شوم نمیدانم کجا رفتم. قلندر بو علی هستم ځان یادی قلندر بو علی هستم بنام دوست سرمستم دل اندر عشق او بستم نمیدانم کجا رفتم. زوی بو علی قلندرم او ما خپل بنام دوست سرمستم زه د محبوب علیه السلام نوم چې واورم نو ما باندې وجد راشي زه په محبت کې او په وجد کې او په جلال کې راشم یعنی هغه کیفیت د مستانه کېدو بیانې او وجه دا ده چې دل اندر عشق او بستم چې ما د هغې په محبت باندې خپل زړه تړلی دی. نو دا هغه حضرت بو علي قلندر رحمه الله مبارک کلام یو څو اشعار مې ته وویل ډېر اوچت ولي الله تېر شوي پیر بابا علیه رحمه مبارک د دې دربار ته راځي د دې دربار کې د دې قبر ته پیش کېږي انشاءالله العزیز د قبر ته د زیارت ته د پیش کېدو چې کوم مسنونه طریقه پیر بابا علیه رحمه مبارک بیان کړی او نیکسټ ویډیو کې بیانېږي. الله تبارک وتعالی دې موږ له صوفیه کرامو سره د محبت توفیق راکړي. اور ہر کے خواہ دے ہم نشینی با خدا او نشین دے در حضور